سردارو ما ته داسې ښکاري چې زما د شمار څاګانې پاتې دي. یو سوال درته کومه سردارو، زه تا ته د نوکرۍ په نظر نه ګورم، ته لکه زما د خویندو په شانتې. زه خپل زوی ستا په حواله پرېږدم، دله به ته لکه د مور مینه ورکې او د پلار نواب شاپور علي خان حویلۍ کې به نه پرېږدې. سردارو، که تاسو یې د شاپور په حویلۍ کې پرېښودو نو زما بن جانزیبا به هغه مړ کړي. سوال درته کوم چې هغه به ته د شاپور د حدود نه وباسي. سردارو، تا د الله خوشحالي کړي، تا زما د زړه نه ډېر لوی بوج سپک کړ. او ها، د منصفهیلو جاګیر کوم چې ما له خپل پلار راکړی دی هغه د زوی په نوم دی. ما چې کوم کاغذونه تاله درکړي دي هغه سنبال کېږده. کله چې زما زوی د خیره لوی شي نو دا د هغه حق دی. واده وکړه چې زما دا ټول راز به ځان سره راز ساتي. ما خپله واده پوره کړې ده. ما زوی د خپلو بچو نه زیات ځان ته رانږدې کړی دی. ته هېڅ فکر مه کوه، هېڅ فکر مه کوه. سمه ده. بیګا ورکوټ نواب څه وخت راغلی؟ زه خو بیا پوه نه شوم. لږ ناوخته راغلی و جي، خو تاسو سمجي یو خبره کوله. وایه خوله مې وړه ده، خو دا ورکوټ نواب صاحب ډېر ګډوډ ګرځي. سمه ده. سمه ده. پولیس ته ګوره نو هله خبرې کوه. نواب صاحب ته زما د زوی خلاف غوږونه مه ډکوه. بیبي جي، ما د دې کور د نوابانو نمک خوړلی دی او په بدو مې نشي پېرزو. بس سردارو هم دې کور سره د مینې دعوې ډېرې کولې، خو په خوږه کې ځان پوره کړو او دې کور سره نمک حرامي وکړه. بس ته چپ شه، راځه تم کار کوه. بابا چېرته روان؟ لږ جاګیر له ورځم او د هغې نه پس به بیا ځم اکسایز دفتر ته. ولې بچي تاسو وی؟ بابا زما لږې پیسې پکار. ډېرې پیسې بچي؟ څونه پیسې دې پکار؟ بابا 1 لک روپۍ مې پکار دي، زما یو ملګری راغلی ضرورت. ډېرې پیسې زویا، تا نه پیسې قربان. دا وایه ٹھیک شوه. زه بچې ځه ځه. زما د میرلي زوی دي. که نواب صاحب ته د په سر لږه څه خبره وکړه نو کډه به در په سر کړم. ودرېده، ځه ورک شه.
هلکه یو خوا راشه نواب صاحب السلام علیکم. هلکه دا روډ ستا د پلار دی چې بند کړی دی नवाब साहब دا لار زما د پلارم نه ده. نواب زهیب علي نه نواب صاحب نه. چې د نوابۍ دا ټکي زما نوم سره ونه لګې ولې چې دې ټکي سره زما ډېره زړه دښمني ده. دا مې یاره زهیب علي خلک تا زما په نامه پېژني زما نامه در پورې ده ځکه چې اس په د کابل په نوم بدلېږي. یا لکه ته ما د ده په نامه پېژنې. نه ته خو د غریبانانو د سر تاج یې. ته خو په زړونو باچایي کې ته د دعا سپایي. څومره د افسوس مقام دی نواب صاحب چې یو معمولي مزدور دومره غټ نواب نه پیژني. نواب صاحب دا خو یو مزدور دی د ده نه څه ګیله کې تا خو زم نه پیژنم او داسې وخت را روان دی چې تا به خپله ښځه او زوی نه پیژنې. تا خو په خوب کې ډش شوی دی مړه. د سره به دولت وي خو سکون یې پاتې نه دی او چا چې د وخت پیرغون نه یې لیدلي هغه دغه دی. لالا که لږ لیټ شوی وې که نه بس زه خو ته نه تلم. ترور بېبي څنګه فیضانه بچي پلار خو دې پرېږده خو ته مخ راوانړې. داسې نه وي چې دا ترور مې ژوندی ده او که مړه. خدای دې نه کړي ترورې مړه دې ستا دښمنان شي. فیضانه بچي اوس د دغه دښمنانو غم خو اخیستی یم که نه چې د زوی د دښمنان به د مخې څنګه اخوا کو. خورې لاس به وله د نواب صاحب نه وځي. زمونږ لاس خو چا نیولي نه دي که نه. اوې د خپلې خور د کور د ودانولو دپاره به زه هر څه وکړم. زیاب سره خو ټول منصب خیل داسې مینه کوي ته وایې جادوی پې کړی. د هغه مور کوډمانه جادوګره ده ځکه خو ورسره ټول مینه کوي. ښه لالا الله دې تا سره ښه وکړي
چې تا لکم سختونه راکړو او ما پې وخوړو نو په خوند او په مزه یې د کټ کا په نواب صاحب هم ډېره ملا متړه خورې خو زهیب ورته راپورته شو نو ستا زوی به ټول عمر غلامي کوي ته بېغم اوسه وروره که د زهیب یې سیر وویسته نو بیا به سیده د ښځې په شان ګور ته ځي ګور ته همدغه به ورسره کوو ترورې ته بېغمه شه ښه ده حلاله اوس په ما ناوخته کېږي زه ځم لاړم زه ورځه په مخه دې ښه د خدای په امان روټي یجنې اول روخ رسه کنه روټه تیار ده پرمانه کې روټه خوري دا د روټه راځه رور می څه شو رور دې دنه کمره کې دي هغه تا نه بغیر کله روټه خوړلې ده واو موري دې سره مو صرف د خپل خېټه غم دی رور څه کوي لالا نو تاسو ما ته دا وایي چې ما کله ستاسو نه بغیر روټۍ خوړلې ده بس ما نه خپله خبره مه هېروه خدا راته ووایه چې ټیسټ یې څنګه ورکو فرست کلاس لالا او به ګورې فل مارکس باخلم شاباس خورې شاباس واه اوس پورم د لوګي نه چغې وهلي اوس لوګه ختمه شوه وایي زما لور خلایقه ده نالایقه نه ده ښه دا فرست کلاس نه راته څو بره روټۍ راوالو ګیشې ویو ښځې تاسو لاسونه دې شابې زه تاسو له روټۍ درکړم مخکې شئ شابې نواب صاحب دلته زه موجود یم جان زیبا ستا موجودګي خو زما د احساس ساه ده وایه څه چل دی نواب صاحب ته مرګ مشر چا نه دی پیژندلی او بیا زما دا یکې یو زوی دی ما سره ډېر فکر دی دغه یک یو زوی یوازې ستا نه زما هم زوی دی خو تا سره ولې فکر دی چې زوی هم شته نو ما خو به د غم ویلو خوري نو څه وکړم د یو زوی لپاره بل زوی مړ کړم تا چې څه غوښتل هغه تا کړي نور څه غواړې مړې نه نواب صاحب زما د خبرې دا مطلب نو ما وی که خپل ژوند باندې د خپل جاګیر ګوره جان صاحبه هغه د مور یې څه برخه جاګیر سنبال کړی دی نو بیا به هغه د شاپور په جاګیر کې ولې غم غرض لري او ته ولې فکر کوې خو د دې خبرې دا مطلب هم نه دی چې زهیب به زما زوی ته د شاپور جاګیر وبخي دا زما کار دی ستا نه صاحب زه لږ ارام کوم چې د یار په نظر میړه ښکار شي نو به وایي چې اشنا ګدا دې تل پري بابا ستاسو په اواز کې خو اوس هم هغه سور او هغه جادو شته
کترو بیا ورش ایویم دی ورندار ته دا ور وډا ور دا دی ورلم تروزیا څه تماشه کوه نظر شاه کاکا بار روزه یا خدایا په دې وخت څوک راغو شاه نظر کاکا نه اسمانو ښه ورله پته ده چې د ریسل د ریس ټیم دی او دوی به ډبه 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 مړه خونو ترغمه صبر خلک دي صبر کم دي راوړي یا لکه تاسو بیا راغی تا ته ما ویلي نو اے کاکا دا خبرې ما ته مه کوه دا ورشه هغه نواب صاحب ته وکړه نواب صاحب کاکا دا ته څنګه فنکار یې چې د خپل فن په قدر نه پوهېږي سله موږ په زور باندې مجبور یې نواب صاحب موږ شاخیل یا میراثیان نه یو موږ فنکاران یو زموږ مشران کشران سندرې وایي او همدغه کار زما لور کوي چې سندرې وایي د نارینه و محفل ته نه ځي څه مطلب دی ستاسو ولې هم زموږ په بې عزتۍ پسې راغستې ده ای جنۍ ته ولې په پټه باندې نیڼې چیچې قدردان پیدا که قدردان دشمنان نه نواب صاحب ته قدردان نه خریدار یې خریدار او شینوګۍ مړه کېدې خوشي خو ټیټېدې نه شي په ووې د میراثي لور او دومره نشه خان خپله خوله دې په واک کې که او نه میراثي لور یم خو په خپله واک خپل ځان ساتم خپله لوپټه د سره نه غورځوم که په دې خیال بیا زما دورشل ته راغلې ښه به د لرئ راځه بابا بچته نه مې رلی نه دا لوی لار ده دا زمونږ هم د بدنامۍ سبب جوړېدی شي زه چې ځو بیا به ورسره ګورو راځه خورې ما وی چې ته سټډي کې چې ستا توجه ماته نشي راځه لالا ما سم بس کول وای کنه لالا سمت کاکا سره ملو شوی وی واو ملو شوم ور سره لالا هغه ته دې سو وی د روشن د تر د لور واده جوړیږي د سمت کاکا پلاس نو لګي پیسې ولېګلې لالا زه په دې ټولې نړۍ کې د خپل رور په شان رور نه وینم بیخي د رحمان بابا په شاعرۍ دې عمل کړی دی دا کم شعر دی زما خورې خزانه پس حاوت باندې زیاتېږي د کوي اوبه چې وباسي پیسیار شي او خورې الله تعالی د انسان سخاوت ډیر زیات خوښوي وجري یو په سل ورکوي هاي هاي
چې هغه به کومه خوش قسمته جینۍ چې زما بابي به جوړېږي. زه ویم چې هغه به د دنیا د ټولو نه خوش قسمته جینۍ لالا. هی هی خورې پرونداریانو باندې دومره بلا مه تړه، هسې نه چې بیا خپلې زوا پسې خپې. ای هی زه لالا په دې موقع خو راته یو تازه ترین شعر ووایه که نه. یاره خورې د شعر نه خو مې ډېر زیات نفرت دی، خو چې ته وې نو تا ته به ووایم. ارشاد ارشاد. په محبت کې هم قائل د توحید زیګره، هغه یو تن مې و جانان بل مې جوړ کړی نه دی. واه لالا حد دې وکړو، مننه تشکر. بابا داسې پریشانه ولې؟ بچې کوم ځای چې د انسان عزت په خطره کې شي نو لورې پکار دی چې هغه انسان یې د هغه ځای نه هجرت وکړي. بابا زه خو اریانه دا یمه چې انسان دومره ظالمه او وحشي ولې دی. زما خو د انسانیت نه باور پاسېدو. ته ټیک وې لورې، بعض انسان د هغه پیشه د هغه کمزوري ګڼي. ګوره بابا په خپل لاس کې به سلامت او روټۍ وي، خو د بل په لاس کې به نیمګړې روټۍ بدې شي. شینوګۍ لورې ته پیغلی او زه معذور. دا دواړه داسې مجبورې دي چې زه یې د زور نه یم. بچې بېګام زه شکي شوی وم، اخ ټوخ مې وکړه خو ته مې راپا نه سولې. نو ستا خوښه ده بابا، څه به کوو؟ بچی دنیا ډیره فراخه ده، کډه به وکړو. الله دې زموږ دا سفر د خوشحالو سبب جوړ کړي. خدایه دا کوم وخت راباندې راغلی، په کوم کور کې چې ما خړپوسې کړې وي، په کومو لارو کوڅو کې چې زه لوبېدلې یم، کم درشل چې زما مور پهله قدمونه کېښودي، هغه به رانه پاتې شي بابا، پاتې شي. نو ته بیا زهر ولې څښې؟ مورې زمې بیا به نه څښم، خو زما یو خبره ده، اوې منې به او ضرور به یې منې. مهربي د مور او پلار د اولاد سره ژوند په شرطونو نه تېرېږي. تا ته پته ده چې تا له ستا بابا څومره خفه دی؟ که داسې تا نه خپل بابا خفه وي نو هغه خامخا د مشرګي په باره کې په سوچ کولو مجبورېږي. ته په ځان پورې دا خاني او دا نوابي ولې ورکې؟ مورې غیب وجود بدله داسې د دنیا نه ورک کم
داسې بېدله ورک کړم چې د هغه خپل خپلوان به م سوچ کوي چې د هغه وجود په دې دنیا باندې هم او که نه. زویا ته دا خبرې پرېږده ته ما ته دا ووایه چې تا ما ته کومه خبره کوله. مورې زما یو جنۍ خوښه وه ډېره غریبه ده خو د هغې غرور راکې داسې ضد لګولې چې د هغې خپلول اوس زما زده ده. میرعلي تا ته د خپل پلار د نواب صاحب د ضد ښه پته ده چې هغه په مخمل کې د ټاټ پیوند نه مني نو لګول خو لا پرېږده. دا ټاټ به والا ټول پیوند پیوند کوم دا غرور به والا خاورو سره خاورې کوم. هادي مطلب دا چې مور کومو کسانو له کور ورکړی دا هم هغه کسان دي او د دې نوم شینوګی دی شینوګی. ډېر ژر به دې دلته زړه ولګي زما ملګري نه وه شکر دی خدای ملګري راکړه. تاسو زموږ ډېره ګرانه اسانه کړه چې کور هم راکو. هېڅ خبره نه ده انسان د انسان په کار راځي خو دا راته ووایه چې تاسو هغه کلي ولې پرېښودو. د عزت سوګي داسې و چې زما لوپټې ته دې خطره وه او زموږ خپلې داسې مجبورۍ وې چې کلی م ورته پرېښودلو. افسوس افسوس چې ځینې انسان د انسان ویلو مستحق هم نه. شینوګی ستاسو به هلته وخت څنګه تېرېدو؟ زما مور به د خلکو په خادو کې سندرې ویله او هغه میراث یې ما ته پاتې شولو او وخت به پې تېرېدلو خو سندرو ظالمانو زما په مرۍ کې ساندې کړلې. د هغوی نه زما دومره نفرت پیدا شوی دی چې څوک د خان او د نواب نوم اخلي د زړه دننه مې د زهرو سیلاب راپورته شي. تسلي ساته هر خان او نواب یو شان نه وي. لکه ټول خو له دې کوره یو بنیادم هم نه راوځي. ته ورشه ویې ګوره چې دا څه چل دی. ترورې زویا اور خو تاله دی. چرته به تلي را به شي. لکه خبره واوره څه پته لګي چې دا خلک چېرته تلي. دی خو کډه وړې ده. کډه چېرته؟ دا خو هېڅ چا ته پته نشته خو دی خو د شپې شپې تلي دي. خو بیا زم ګورم چې شینوګی به مانه د دنیا په کم ګوټ کې پټېږي.
काका खैर खुदी कना वली परेशान है अस्सलाम वालेकुम बीबी वालेकुम सलाम बीबी जालिमानो ډیر تنگ کړي ما کرے کور پسې ګرځما ډیرو ګرځیدم خو کور می پیدا نکو काका ستاسو کور کې نور څوک دي بیبي ما سره زما لور ده لور دې چرته ده هغه دلته د خوا کې کور کې مې کینولې ده چې کور ملو شي نو آب هم ځان سره بوزم ته خفه کېږه ما خو شدور ته د اواز کا وری ولا تاسو له به زه کور درکړم د الله دنیا ډېره لویه ده فکر مه کوه الله د سره ښه وکړه بیبي الله دې ښه ده ساته ډېره مهرباني دا څه ظالمان خلک دی د بېوسو بېکسو عزت ته محفوظ نه دی لالا ډېره غریبي ده زما خو پسم زړو شو کېدو ټیک خبره دی وکړه خو زه کوشش کوم چې شاهنظر کاکا له داسې کار روزګار وګورم چې د هغه د وس مطابق وي داسې ښه ده لالا زه به شینوګۍ ته ووایم نه هادیې نه خو ولې لالا هادیې زه دا نه غواړم چې هغوی ته دا پته ولګي چې هغوی سره زه څه ښېګړه کوم واوره او نه به زما د حیثیت باره کې څه ذکر کې خو لالا زه به ورته څه وایم صرف دومره چې زهیب ستا رور دی او د یو کونډې مور محنت کشه زوی دی هغه خو ټیک ده لالا خو زما روح هم یو پاک دامن او نوموړی انسان دی خور خو مې ډېرې ژورې خبرې زده کړي خو لالا اخر خور ته چا یم ای لیونې تاسو ماته څه وی اچھا رښتیا ویلي دي وایي د کچه ډېران خبره به کچه بیا تا چې کوم کچه کار کړی دی که نه نو زما نه دی زما ستا نوم ده نواب صاحب ما داسې څه کچه کار کړی چې زما ذات ته چاڼ چاڼ کړ زه دا چاڼ یادې زه وایم چې قلبي درنه جوړ کړم او بیا ته دومره نرې چې زما په سر باندې ما پرېړته شیطانت کې نواب صاحب تا نن زما په هغه مخ چاړه راښکله په کوم مخ چې به تا مخ نو ایښې نو خوب به نه درته نواب صاحب زه چې نن ستا په شونډو باندې دا د شرابو جام نشم لیدی نو ما تاله د پلار مینه درکړې ده نواب صاحب ته به ماله مور پوڼې کې راوړې چې مهر علي له بغیر ستا نه خوب نه ورځي او نن زما د الله خو دا انعام شو فیضانه ته به شاپور علي خان ته د ترور د خاوند په نظر نه ګورې
هغه تربور په نظر به ګورې د هغه تربور کم سړي چې زمونږ جیداد په دوکه دړاکه د خپې لاندې کړی دی. خان بابا د هر څه نه خبر یم. د نواب شاپور د هغوی مشرانو زمونږ د نیکونو نه جیداد په دوکه قبضه کړی دی. ستا ناسکت رور او زما میرنه خور جان زیبا ما په دغه دام کې د دانې په ځای خیره چې کله دغه دانه د شاپور علي خان په مرۍ کې ونښته که نه نو بیا دا ټول جیداد زمونږ دی زمونږ. خان بابا نواب شاپور ته سنبالوه او مهرعلي در لماله تبه یې کندې طرف ته روان کړی دی. السلام علیکم موري. وعلیکم سلام. دا پاسې دی بچي. او د خیره موري. موري لږ چینی غوړي مې راوړي دي. اشا نظر کاکا نه دی دا غي کره لېږل غواړي. ورور السلام علیکم. وعلیکم سلام. راځه شنوګي راځه. کیر بچي. هدیه لا نه ده راغلې؟ نه بچي لا نه ده راغلې. ښه ټیک ده زه به بیا راشم. یې جینۍ هغه سود سودا یې درله راوړې ده د کچن هغه واله ځان سره. ترورې دې هر څه ته څه ضرورت و مونږ کره هر څه پوره دي. نه بچي دا خو زموږ تاسو سره مینه ده. ترورې څه هر څوک ټیکهدار راغلی و بابا ته یې وې چې د لرګو ټال مې دی بس هلته د ورځې راځه او تنخوا به در کوم. ښه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او واقعي چې د دې علاقې خلک ډېر ښه دي خو زما بچي د ټولې نه ښه دي. واقعي چې د دې علاقې ډېر ښه خلک دي. ترورې بس ټیک ده زه به دنه اوس لاړه شم. وعلیکم سلام. خدا نواب صاحب مالی اجازت راکې یو بل ته بخښنه کوو. ډېر ښه وخت هم تېر شوی دی. سمه ده مهرعلي ستا د اولاد په ځای دی. هلک دی نادان دی. که څه غلطي تې شوي نو معافې که ښه. نواب صاحب د اولاد په ځای نه زما اولاد دی په خپله سینه مې لوی کړی دی خو په خپله سینه چې دی اوده په مرۍ لاس کې دي نو هغه ځای پرېښودل پکار دي. وو دله به سردارو چېرته سلاپې ورکړې وي څنګه چې هغه تجویزي وفاداره وه نو دغه شانتې دې زوی یې پخوا له ځان رسوي چې زما د زوی خلاف سازشونه تیز کړي. جانزیبا دا خپله خوله بنده که هره خبره کې منفي اړخ مه لټوه. بیبي جي صهیب هم زما په دې لاسونو کې وړوکی لوی شو او مهرعلي هم. بیبي جي ډېر افسوس سره وی چې مهرعلي زما د لاسو هغه رنګ نه دی اغوښتی خو د دې نه کې نواب صاحب ستا زوی د دې حویلې دپاره هغه بارود دي چې د دې حویلې بنیادونه به اوړه کي. بیگم بارشی دننه شي. نواب صاحب بس او کنه نور صدم درکې شته. تا وسیه دا خوله دې سمه خوځوه دا د نواب صاحب زوی دی په خوله کې به دې لاړې وچې شي خو ده سره به پیسې خلاصې نه شي. فیضان بابو
تا به دا موریدلی چې جوارې ته غرونه نه ټینګېږي نو بیا پیسه ورته څه شی دی؟ ای تاوسیه اوس به خبره زما تر ګاډي پورې راسي. دا واخله 15 لک روپۍ ګاډي چابې. اے مهر علي دا څه کې که ګاډی دې بیلو نو پلار له برې څه جواب ورکړي؟ فیضانه اوس خبره د عزت ده. ګاډی پکې لا چا راوستی. ودرېږه نواب صاحب، دا ګاډی اوس ستا نه، دا زما دی. هلکه ورکولی رکشې له پیسې؟ ټیک ده جی ټیک ده. سردار وخوري زما ستا مثال د باغ د شپول دی چې باغ وشو کېدو نو مالیار تنور ته واچولو. رورا د نواب شاپور علي خان حویلي خو هغه نرسري ده چې د زهرو برخه پرې ولېږي. خو په دې خبره خوشحاله یم چې زما بوټي میوهداره ونه وخته او ستا بوټي شاړ شو. ته ټیک وې خورې، زما بوټي خو د مور او پلار د نیاز بینتوب په وجه باندې شڼ شو شڼ. کاکا جی تا ته خو ما ویلي چې د نواب صاحب حویلي سومنات ته سومنات هغې کې انسانان نه هندوان اوسېږي هندوان. هغې کې انسانان نه بوتان دي بوتان چې نه پکې جذبه شته نه احساس شته او نه همدردي. ټیک ته وې بچې، نواب صاحب هم د دغه بوتانو پجاري دی پجاري. وپرېږده کاکا ستا پر راتګ زموږ خاندان مکمل شو. که د نواب صاحب په حویلې کې ستا قدر نو زموږ په جونګړه کې خو ستا قدر ډېر دی که نه. مورې ښې ښکلې ترخې چې پخېږه، زه نوابي دوکان ته ځم چې ښې ګرمې سموسې ته راوړم. تاسو دومره خرچه ولې کورم راکو مینم راکړه دا ډیره وه. دا خو زموږ مینه او سود و. اوې ستا دپاره خو به لا موږ څه څه وکړو. د څه څه نه ستا مطلب څه دی؟ دا خبرې پرېږده، دا راته ووایه چې سامان مو راوړو که نه. او خو ته خو نه وې تلې. هغه څنګه؟ ته تیزه او وکړه شانتي یې او هغه ساده شډل او منټل شانې دی. بره خوړو چا د ګوري نه چاته به وکړي تا ته نه. خو هادیې دې شاپر او بیت کې دې څه راوړی دی؟ په دې کې ستا جوړه ده او ورسره تړلې کالي پتري او د میک اپ سامان دی. زما له واده ته هېڅ څه خیال نشته. ښه خدای د واده جوړه نه ده، زما د رور سالګره را روانه ده. دا جوړه به ځان لو غنټې او دا جوړه زما په هغه ورځ پکار ده. ټیک ده میډم جی، نور څه حکم؟ او جی یو اډر دا دی چې په هغه ورځ به موږ ستا د اواز جادو اورو او ګورو به چې ته زما د رور سالګره څومره ښایسته وي. لکه تاسو ما ته پوره پلانینګ کړی دی. نو چې د رور په خوشحالۍ کې خور خوشحالي ونه کړي نو هغه غواړو څه خور نه شوه. دا خو زما عزت د خاورې سره خاورې کړه. کومه اخلاقي بیماري چې په تا کې نشته؟ دا څه کې نواب صاحب په ځوان زلمي دوی لاس چتې. زما ټیټ سر درته نه ښکاري؟ زما اوچت شوی لاس ته ښکاري؟ ملک صاحب خیر دی هلک دی، بیا د پلار دولت یې بېللي، صداقه خو یې نه راکړي. جانداده بره د دولت نه ده، بره د عزت او د عادت ده. تا چېرته زما خاندان کې داسې شرابي او
جواهرګر لیدلی دی؟ بابا د چا په وجه چې ته ما شرابي او جواهرګر ستایي نو ما ته ښه پته ده او زه خپل دشمن ډېر ښه پېژنم. نه نواب صاحب نه نواب صاحب زلمی دی. خوشه ملکه تا ته وایم ته چې ما ته څوک یادی ته د هغه د دوکانو ځای هم نشي نیوی. د شاپور په جاګیر باندې دا هغه جوړېږي ستا نه. ملکه دا جواهرګر او شرابي زما د مخې نه لرې کږي نه قسم په خدای چې نواب صاحب ته خپلې کمرې ته ځه آرام او میرني به ته ځان سره بوځم. زیبا د ملک صاحب خیال ساته او د بلډ پریشر ګولۍ وله ورکړه. راځه خوریا چې زموږ کره ځو. راځه زړه دې کنټرول کا اوس پر ورسی. هدیه زه ویم چې هغه جوړه به ګنډلی او کنه ستا به خوښي او ستا خور به نه پوره کوي داسې کیدی شي. بچې دا کیک کټ کې نور کارونه هم دي په سر باندې. اسی کارونه دي اصل تماشا خو به د کیک کټ کیدو نه بعد شروع کیږي. زلاله کلمه درسته کا. شنو بھائی ما د ژوند په بازار کې هره سودا په پټو سترګو کړې په پټو سترګو خو د مینې سودا زما د نادان زړه کړی ډېر نادان. نواب صاحب هر شی د دولت په تله کې متله مینه خرڅېږي نه بس وشي.
دا څه وې مورې د صمد کاکا لور بیماره ده او تا ما ته اړوې نه او د صمد کاکا زوم خو دیاړي مار دی ته لږ صبر وکړه زه لږې پیسې درکو دا ولې یو څه دا ولې مورې ته چې داسې ته غریبانانو خیال ساتې تل به باغبانه یې همیشه به سمسورې خزا به باندې هېڅکله هم نه راځي آباد اوسه هی هی ته خو به شینوګۍ سره ډېر نږدې پاتې شوې دا راته ووایه چې هغه د زړه نه څنګه ده چې هغه به زما مینه په خپل زړه کې ځای کي او که نه اول دې د مینې چانس و اوس دې پته نه لګي دا واز ستا وکړو داسې څه کړي دي چې اول مې چانس و او اوس مې چانس نشته ځکه چې ته غلې او تازه د شینوګۍ نه پټ کړی یم نه 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 ګورې زه غل نه یم کسبین خو ستا په شانتي که نه ولې زه درته نوابي ښکارم و د زړه سره دا خو ما پټ کړی نو ما وی چې ته راشې زه به تا ته واپس کړم زه مړه خیر دی زړه دې رانه پټ کړی دی پنځیب خو معمولي خبره ده دا واخله ستا پنځیب دا دې ستا مبارک شه زه دنه لاړم زړلې ونې رانه هم تا غواړي ستا د مسکو شونډو خندا غواړي دا ستا ثبوت دی د رښتینې
یا خو به د یار زړه د زړه سره ملګری کړم داسې کول شو زه په زړه د ځان لرې کړم یا خو به د یار زړه د زړه سره ملګری کړم داسې کول شو زه په زړه د ځان لرې کړم داسې کول شو زه په زړه د ځان لرې کړم د سور او تال او د سازونو له هر تار خبر زه د سور او تال او د سازونو له هر تار خبر زه د سور او تال او د سازونو له هر تار خبر زه د سور او تال او د سازونو له هر تار خبر ستا خوږو خبرو نه به زه جوړې سندرې کړم داسې ټول شو زه په زړه د ځان لرې کړم یا خو به د یار زړه د زړه سره ملګری کړم داسې کول شو زه په زړه د ځان لرې کړم داسې کول شو زه په زړه د ځان لرې کړم یا خو به د یار زړه د زړه سره ملګری کړم داسې کول شو زه په زړه د ځان لرې کړم داسې کول شو زه په زړه د ځان لرې کړم بل څه ارمان نشته د پزړه باندې بیل دې مې بل څه ارمان نشته د پزړه باندې بیل دې مې بل څه ارمان نشته د پزړه باندې بیل دې مې بل څه ارمان نشته د پزړه باندې تا سره لیلا چې د وفا مینې خبرې کړم داسې کول شو زه په زړه د ځان لرې کړم داسې کول شو زه په زړه د ځان لرې کړم سردارو ته چې د کلي مورچې نه د شاپور په حویلې ډزې کې دا مه هېروه چې ستا جونګړه به سلامته پاتې شي هېڅکله نه بیبي جي غریب ته خان د زور نه دی او بیا زه خو محبتونه شیندم
نفرتونه نه سردارو سوه د مالک د سپي زغل دی خو بیا د هر څه زما د زوی دي ستا خواري اسیا بس ده زه د چا د مڼو او د جاګیرونو پرواګانې نه کوم زه خو هغه واده پالم کوم چې ما مشر مې سره کړی دی سردارو ستا ما سره یو زمانه شوې ده زه دې ډېره ښه پېژنم او د شاپورو د منصب خېلو د لانجې منځ ته مه راځه بیبي تاسو ما د هر څه قصورواره ولې ګڼئ زه خو صرف یو امانتګر یم بس نوره پیس نه پوهېږم خو په کور کې ته پېغله لورم ساتې لږ وړاندې وروسته سوچ هم کوه ځه چې ځو خان بابا ترور بیبي مې صحیح وایي د دې خبرې سهل پکار دی خان لالا دا کوم حالات چې روان دي نو زه وینم چې زما زوی د شاپور د خانې وارث نه پاتې کېږي نه پاتې کېږي مورې ستا سوچ په ځای دی د دې خبرې اوس یو ول دی چې د نواب صاحب د جاګیر نه په مهر علي پسې ګوته لګول پکار دی خو ټیک ده خو نواب صاحب به دې هر څه ته تیار شي هغه چرې هم داسې نه کوي نواب صاحب زهیب کله هم د شاپور د جاګیر نه نه بېدهله کوي خورې څه خو به کوو خان لالا زه خو په هېڅ نه پوهېږم جانزیبا خبره به مني ولې به یې نه مني خو ته صرف دومره معلومات وکړه چې د نواب صاحب د جایداد ضروري کاغذونه کم ځای کې پراته دي ټیک ده خان لالا زه به معلومات وکړم بیا به درته ووایم اوس به زه لاړه شم فیضانه بچې دا راته ووایه چې هغه میرعلي چېرته دی میرعلي جاګیر ته چکر لتلی چې راشي درو به یې لېږم ښه ده بچې زه لاړم السلام علیکم بابا خیر خو دې کنه ډېر مسکې مسکې کېږي زه خو دې ویرولم شینوګې لورې په دنیا کې لا ښه خلک شته ځکه خو دا دنیا ودانه ده د چا د مخه هغه څنګه بابا زم بچې سوچ کومه چې داسې څوک دی چې زما غوندې معذوره باندې مهربانه شو او زه یې په تنخواو ساتلم نو څوک دی هغه تن بابا او بچې زهیب څه زهیب او بچې زه چې کوم ټال کې کار کوم زهیب د هغه مالک دی د منصب خېلو د جاګیر تنها مالک او د شاپور علي خان د مشر ښځې زوی د شاپور علي خان د مشر ښځې زوی یو نوابزاده با اخلاقه او نیک انسان دا زه نه منم بابا یقین خو په زمام نه راتلو بچې خو په پوره منصب خېلو کې داسې غریب نشته داسې معذوره نشته داسې کونډه نشته چې ورسره زهیب بې غرضه بې مطلبه مدد نه کړي ځکه خو پرې بچې دا خلک ځان وژني دا د زهیب د ښه سړیتوب او د ښه انسانیت غټ ثابت دی
ما ته پته وه چې زما بچې زما زهیب به دلته شاپوره ویلې ته ما له خامخا راځي نواب صاحب دا ستا خوشفهمي ده ځکه نن راغلی د نواب شاپور په حویلې په دوشنبې قدم ایښی دی نو زه نن دلته یو امانت پسې راغلی کوم چې ستا د علیشانې حویلې نه زیات قیمت دی وایه بچې زما سره ستانه قربان شاه داسې څه دي چې زما د زوی ورته حاجت دی نواب صاحب کوم وخت چې ما ته ستا د سر ضرورت و نو هغه وختونه تلې راغلي دي اوس خو ما لپاره ستا مثال فریم کې لګېدلی یو تصویر دی چې د وختونو او ګردونو خاورې پې الوتې دي نواب صاحب خاورې پې الوتې دي دا صحیح وی بچې دا بالکل صحیح وی وختونو زما په سترګو کې داسې ریګونه بند کړي دي چې نه راته خپل وجود ښکاري او نه راته له بل وجود ښکاري نواب صاحب وخت د انصاف ډېر قاضي دی هغه خپله فیصله خپل مجرم ته خپله اورئ دا کم چې هغه مستحق دی دا له وختونو د خپلې جولۍ نه سره او سپین درکړل او د انصاف تله په تا پرېښوده خو نواب صاحب د دولت نشې د جاګیر غرور ستا سترګې دومره پټې کړي چې د وینې رشتې دې هم هېرې کړي زه منم بچې زه منم چې ما تا سره ظلم کړی دی ستا حق تلفي مې کړې ده نواب صاحب ستا ګناه ډېره لویه ده ډېره لویه ده ته زما د مور د مینې قاتلې ته زما د وړو ارمانونو قاتلې نواب صاحب منم بچې منم چې ما تا سره ستا مور سره ډېر ظلم کړی دی وایه بچې وایه که زما پرې سر ځم کار کېږي نو زه حاضر یم بچې زه حاضر یم نه نواب صاحب نه زه دلته ځکه راغلی یم چې د هغه موټر وانه کا کومه کې چې زما مور ژوند کړی بس ماله به هغه دروازه راولېږي په کومه چې زما مور تګ راتګ کړی دا مطلب دی چې نواب صاحب د جاګیر کاغذونه چرته بل ځای ایښي پته نشته خان لالا خو یو خبره پکې بلم شوې ده خو هغه خبره ډېره فکرمنده کړې څه خبره جان زیبا خان لالا زه پرون کور کې نه وم چا راته ویلې چې زهیب دلته راغلی چې ما نواب صاحب ته دا خبره وکړه نو هغه دا خبره ګول مول کړه زهیب دلته راغلی بس جان زیبا بس ملک صاحب خپل جاګیر هغه پسې کړی دی دا ومنه خان لالا زما نوم جان زیبا دی او د خپل زوی د حق دپاره به زه د نواب صاحب په سره میلونه کړم جان زیبا صبر به کې صبر
جدي به نه کې او نه به زما د مشورې نه بغیر قدم اخلي ته پوه شوې زه د نو اوس ورځم دا خو ته د سخر کره خلک د واده نه مخکې د ور نه مخکې نه ځي نه نه زه دننه نه درځم زه دومره بې شرمه نیم خو تا سره مې یو څو خبرې وي او ما ته پته ده زه د یاده شوې ومه که نه اوس خو به ته بانې ضرور لټې نه بالکل نه دا اندازه دې غلطه ده میډم څه بس دا سترګې د غوسه کې دومره مه راوباسه یا به د چا زړه دومره مضبوط وي او یا نه ښه وایه ستا ضروري خبره څه ده هغه ورځ چې ته وادیا بابا له تللي وایي نو یو کس چا لیدلی و چې تاسو پسې کوره پورې راغلی و خو افسوس چې مخ یې پټ و چې هغه پیژندلی نه دی څه ما پسې او تا پسې زه دې له راغلی یم چې دا خوب لږ بیدار کوئ ما څه کسان په ډیوټۍ کړي دي خو بیا هم خپل احتیاط ضروري دی دا فعل د څه دی جاګیر کاغذونه دي نو څه پکې ګورې ته خو پکې ډېر ډوبې جان زیبا څه بدلون کړو ته مې پکې خیال دی بدلون د څه بدلون نواب صاحب وکیل سره په مشوره کومه بیا به تا پوه کړم ها ای خدایا ما ته پته ده چې ته پکې څه بدلون کول غواړې خو چې زه ژوندی یم نو دا بدلون به رانه پکې ونه کېږي نواب صاحب دا بوتل څه دی دا به د زونه تاسو کې
ته څنګه مور چې ستا په کور کې زوی شراب څښي ته خبر نه مهرلي او شراب دې ته ام الخبائث وایي د ګندګۍ مور ورته وایي دا د انسان نه انسانیت لحاظ تمیز ټول وځي او یا ستا ته که داسې وي که نه نه به دې ما ته پلار وایي او نه تا ته مور نه نه خدای دې نه کړي نواب صاحب دا بوتل به د چاوي زما زوی داسې نشي کېدی نشي کېدی زما زوی جانزیبې دا بوتل خالی دی او دا دس کړي دي او که ته په ده باندې داسې پردیا شی که نه نو قسم په خدای چې یو ورځ به دې ته د هلاکت کندې ته غورځوې د هلاکت کندې ته میرا بچه سترګې وغړوه سترګې وغړوه بچې شنوګې زړه ټینګ کا کار وکیږي هم تب زماروندار جوړېږي ښه نظره خوش قسمت دی چې ملغلره دې په نصیب کیږي دا خو دې ستاسو مینه ده یعنې چېرته زه ځمکه او چېرته زهیر پاس اسمان نورا د دې مطلب دا شو چې زه خپل انګور ته ګوتمه ور په ګوته کړم ولې نه خورې ولې نه یو جینې هغه ګوتمه دې څه کاغه وروړه امی ګوتمه دا د ما سره ده بلکې دا د ما بیچوله ورته لاس رامخکې کا چې د خپل رور د نامې ګوتمه درته واچوم ښه ښه مبارک دې شروره مبارک هم شه ستا دې مبارک شي او ستا دې مبارک شي के राजी खूबनों के राजी सोचनों के राजी राला खूबनों के राजी खूबनों के राजी पवी खाबान दिमाला पख्यालनों के राजी ख्यालनों के राजी पजान पसे जमाले बने कड़े जड़गे दे हाँ दलते यो दिल में दे 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 खबर
جوړول غواړي ما ځان سره ملګری پرېږدي مې نه هغه لکه د سوري راپسې دی دلته یو زلمی دی دلته یو زلمی دی دلته یو زلمی دی دلته یو زلمی دی شکتی ستکړه ما یار لکشان پام وکا ته چې په دې لاره ځې ما ته لږ سلام وکا شکتی ستکړه ما یار لکشان پام وکا ته چې په دې لاره ځې ما ته لږ سلام وکا ته چې په دې لاره ځې ما ته لږ سلام وکا تصویر خو یې د مخ زما سترګو کې غړېږي هغه ښکلې زلمې مې د زړه کور کې اوسېږي تصویر خو یې د مخ زما سترګو کې غړېږي رنګین مې بغ زمانه پې د ژوند مازدیګرې دی دلته یو زلمی دی دلته یو زلمی دی دلته یو زلمی دی دلته یو زلمی دی سوچونو کې راځي راله خوبونو کې راځي خوبونو کې راځي په ویښه باندې ماله په خیالونو کې راځي خیالونو کې راځي په ځان پسې زما لیونې کړې زړګی دی دلته یو زلمی دی دلته یو زلمی دی دلته یو زلمی دی دلته یو زلمی دی نواب مهرعلي وانا ما باندې خوري جوړي
لاسونو ستا په لاسونو نکریزې د بل چا نامې ولې ته په نامه نوابې په قسمت خوارې ته مې یار ډېر دروغجن یې تا به ما ته ویل چې ته نواب یې ستا روب دی ستا دا تبه ده کم دی زما کم ده زما دبه کم ده ستا سرو شونډو لره ښایي چې ښکل چې ستا سترګو مې په زړه یې فرحل دی خپلې سترګې چې په خپله ښکلومه لګېدلی مې کوم ښکلي نظر دی بیګا پروتو ساکی په میخانه کې چې سهار شو هغه شین دی په اغیارو باندې زړونه که ځیګر پرې ډېر شیندلی خپل ځیګر دی بیګا د زهیب نکاح وشو او زه هغه د مخې لرګېدل غواړم او ښځې کونډه لیدل غواړم چې اولاد یې بلکل ونه شي واورېده
بخښنه غواړم سردارو. دا د زوی د واده مبارکۍ له بې تپوسه ستا کور ته راتلم. نه نه حاجي داسې مه وایئ، هر کله راشئ، دا خو ستاسو خپل کور دی. مورستانه زما محرومې او خپل کړهونه هېر شول چې یو داسې سړی زما په خوشحالو کې شریک کې چې خپل یو حاکم نه ده ادا کړی. بچې نواب صاحب سره چې څه وشو هغه دې زمانې ولیدل او په اسمان کې چې کوم قاضي ناست دی هغه د قاضیانو قاضي دی او موږ د هغه نه غوره فیصله نشو کولی. मेरे बच्चे یم نابللی چا بللی نه یم د چا د سترګو تماشې له راغلم د زړه دمه مې چېرته ونه مونده د جانان کلي ته دمې له راغلم خپل قاتلان دي دلته خپل کزل دی د خپلې وینې تماشې له راغلم پرون ګروان مې ته تار تار راوړی ګره بیا کوڅې ته مهرعلي بچي نه نواب صاحب نه ستا نیازبینتوب چې کوم ځای ته رارسولم هغه ځای ته ورسېدم او زه خو ستا د لاس هغه مړه ځم چې آزاد دیم کم خو الوت راغی پوهېږه بچي دا ستا ورور دی نه نواب صاحب نن د خپلو اصولو په خپل شته اولاد کې بې اولاده کړې ستا خپلې پښتو نن ستا د نوابې حویلي قبرستان کا قبرستان نواب صاحب خالی په کروانده باندې فصل کېدی شو نو زمیندارو بیا خواري نه کوله تا خپل ټول وخت صرف جاګیر له ورکړی دی موږ له نه نواب صاحب زه خو دې د خپلې حویلۍ د ګلدان نه بهر وویشتم وخت زرغون کم خو ستا د حویلۍ خپل ګلونه ستا نه مړاوي شو
आओ बच्चे आओ माता पता था प्लार का किरदार की जमाना कोताही शवी था हमा को स्ताजो दखम मुस्तकबिल नवाबे सोच का हो बच्चिया यो खबर में हो रहा لدو خرافيا کې زمانہ د مور او د ماماګانو لاسو چې ما به په لاس پورته کاو د مور به زما لاس نیوه د په لوښرو به د مور پردې اچولې دویم شی اولاد د زړه غوښې وي بدو نشو ګرځو ټیک ته چې سردارول به کړې خو هره میاشت نواب صهیب علي خانه ما تعالی خرچه راکړله ما په جدای کې په ما څه تیر شوي دي دا به تعالی پته ولګي چې کله ته په خپله پلار شې زهیبه که ما دا هغه حویلی نه ځکه بار کړی وي چې دې کې ستا د ژوند بقا وه ما ته د میرې مور څپېړو ته نه پرېښودې بچې نه پرېښودې مهرني بچي كده شيء زمانه چې زما په حق کې ته بالکل ټیک لګې استاد مینې نه استاد مینې ما غلطه پیدا خان بابا ما ستاسو د نوابې نه نفرت کړی و ستاسو د ذات راته نن پته ولګېده که تاسو مجبوره هم وئ خو تاسو خپل فرض ادا کړی دی خان بابا ادا کړی دی نواب صاحب زه خو د ناصر راوړم استاد نواب یې زما ورور زهیب علي خان دی نواب صاحب baby. Melody?